گمراهانو تصدیق کوي وایي له تحقیق وکړو لکه هغه وایي دا مسلمین مړه دا خبرې د مولوي صاحب په ټول پوهېږي خو لکه تاسو ته زه نشم ویلی وایي په دې کې حالت جري چې دی هغه په کسره سره دی مسلمین کې دا میم باندې کسره یادوي حالانکه په دې نه پوهېږي چې دا د دې اعراب بالحرکت نه دی د اعراب بالحروف دی په دې پوهېږي نه هغه د قرآن څه ورځي او حدیث هغه څه ورځي عربي ولې څه ورځي نو په دې باندې ضمه پکار دی المسلمون پکار دی په حالت رفع کې ځکه چې په حالت جر کې چې کوم راځي نو د هغې نه مخکې حرف جر پکار دی یا اعلی پکار دی یا اله پکار دی یا فی پکار دی یا له بل په باندې مسلمین دا په دې پوهېږو چې مضاف ته مضاف چې کوم مضاف الیه راځي هغه مجرور دی اوس هغه محقق په بل ځای کې خبره دا دومره لاندې خبره کړې دومره لاندې چې دا علما په دې پوهېږي چې دا د جهالت پرله درجه کې ویل کېږي دا بل ځای کې خلکو ته ویوي زراع پېژنئ زراع نو خلک نه پوهېدل په غریبانو یاره زراع موږ نه پېژنو تاسو زراع نه پېژنئ یک دی دا زیره تاسو زیره نه پېژنئ وایي ګوره زراع او زیره دا یو شی دی اصل کې په عربۍ ژبه کې زراع دې څنګل ته ویل کېږي دې ځای ته دې ته زراع او زیره د اردو ټکی دی زراع د عربۍ ټکی دی زیره د اردو دی زیره په اردو کې زغرې ته وایي خلک ورته زغره وایي د اوسپنو هغه لباس په جنګ کې خلک استعمالوي وایي دا محقق خلکو ته څه وایي وایي زیره تاسو نه پېژنئ وایي زیره ای ته خو ځکه زیره وایي چې اوسپنه په دې ځای باندې ویلې کېدلي مسلمان دی که دا اوس د تحقیق کې خلک د ګمراهو په دې ګمراهۍ باندې کې دا هغه شته خو پوهېږي نه هغه اوس څه پېژني چې زیره د اردو ټکی دی زیره د عربۍ دی او دا د نرس یو ته دواړه یو کوي وایي دا دواړه د دې یوه معنی ده او وایي دا زیره او زیره دا یو شی نو بس دغه لړک ته پر خلک کوي خلک دې ګمراهو ته ناست دی نو که چېرې موږ د خپل اولاد ته دا دین ونه ښوو د دې د اهل خلکو نه نو ګورې دا دویم شی خود به خود شروع دی نو د حدیثو هغه عظیم خدمت چې د دې امت یو شاهکار کارنامه وه د خلکو سره د آسماني کتاب سند نشته د دې امت سره د خپل پیغمبر د یوې یوې خبرې سند موجود دی احادیث یې ورله کنډم کړه هغه یې ورته شکمن کړه په دې سوچ باندې چې لکه دې مولانه خو تاسو اخته کړي یو شعر ته راوستی بل یې ته راوستی بل یې دا به کتاب راوستی صرف قرآن طرف ته وایي راشئ نو قرآن ته چې راولي نو قرآن نه بیا په خپله مرضۍ باندې ترجمه او تفسیر کوي نو د خلکو د ګمراهۍ دا مختلف لارې کوڅې نو د احادیثو نه د انکار لار خلکو کولاو کړې ده او دویم طرف ته چې بیا قرآن ویلی کېږي نو داسې خلک پکې ناست دی چې هغه قرآن شریف په ناظره باندې ویلی نه شي او بیا اعتراض د هغه په قاریانو هغه مسلمانانو د سعودي عرب هغې شیوخو باندې چې هغو ته الله تعالی د قرات کومه ملکه ورکړې ده هغو دنیا تسلیم کړي نو کله په هغو باندې اعتراض کوه کله په مدرسه باندې اعتراض کوه کله په حافظ باندې اعتراض کوه کله په عالم باندې اعتراض کوه په دې بدګمانو باندې خلک موږ د قرآن او د سنت نه لرې بیایي لرې نو اولادونه به را لرې بوځي او بیا به ګورې دغه معامله د ګمراهۍ هغه به د تباهۍ او د هلاکت نو دا د دې دین د زده کړې او د هغې د اهمیت او د هغې د قیمت د خپل اولاد ته د هغې په رڼا کې تعلیم او تربیت دا زموږ او ستاسو د خپل اولاد سره د ټولو نه زیات ښه کېدی شي چې د دې لپاره باندې موږ د دې سره ښه نشو کولی لهذا د خپل اولادونه چې هغه موږ دغه شان مجالسو ته راولو د هغو موږ تپوس کوو